اویل وی چې ډاکټر ته وای چې اوس غاښ لټک ورکی وی چې ډاکټر غاښ لټک ورکوي غاښ مې کته لاړ دا د بسم الله برکت و خو مونږ خبر نه یو چې دی قرآن کې الله څومره برکت ایښودی دی څومره لوی طاقت دی په یو بسم الله کې چې کله مونږ او تاسو ډوډۍ ته کینو که نه او ډوډۍ شروع کوو ته وایي بچیه بسم الله ووایه بچے وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا نوڑای دیسی لاس کی نوڑای تا وی شیطان وائی چی زما د ډوډۍ د خوړو اراده وا خو چې د بسم الله اووینو په ډوډۍ کې راله برخه ورکه کړله په یو بسم الله سره په ډوډۍ کې د شیطان برخه ورکیږي چې کله مونږ بسم الله ووایو کسانو ډوډۍ خوړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل دیکھ یو منس کی بسم اللہ ویللا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خانداش ولی خاندی دا اللہ حبیبا ویچی تا کلمہ ویللا نو ما شیطان لید چی باقی شروع کردی اگا خوراکی ورزو واپس کم چی خوڑلے ہو یو مجلس کی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس کسان رالل کی ناستل وسر ڈوڑای تا اگا ڈوڑای دیر ازر ختم شولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل وی که تاسو بسم اللہ ویلے وی نو دا ڈوڑای بطولو تا پورا شیو وخوی تاسو بسم اللہ اونوی زکا آقا ڈوڑای کمشولا دا خود صرف دا قرآن کریم یو سرنامه دا چی دا صورت پا اول کی لکلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم چی کم کار شروع کوئی اغخ کاری او صحیح کاروی او اهم کاروی نو اغا بغیر د بسم الله نه مشورو کوي د دواړو جهانو سردار فرمای چې کم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه بی برکت هغه کې برکت نه او چې کم کار په بسم الله سره شروع شي هغه کې برکت سیس تلاس ورچي نو لاس خې ورچوا او هغه پس بیا وای بسم الله الرحمن الرحیم باز تبیا گورا چی اغی کار کے اللہ سمر برکت ورچی اغی کار کے اللہ سمر طاقت ورچی دیر کرت مونگ پا یو کار لیگیایو گزار ورکو و سمی نخوری دا مونگ بسم اللہ نیویلی تب بسم اللہ ہوا بیا پا اغی کار گزار اکا چی تد بسم اللہ طاقت اوینی دیکھ دا اللہ نم راغلی دی دا اللہ صفتون راغلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خدا اللہ نمون دی او دا اللہ پا نم سر شروع کی گی دیکھیں دیر خیرون و برکتون پراتی دا سی دا قرآن ہر صورت ہر آیات ہر کلمہ سورة الکحف دا قرآن کی یو صورت نہ دے حدیث مبارک کے راضی چی سوک دا اوئی چی کم زی تلاوت کو نو دا اغزی نوالا دا حرم پوری حرم شریف پوری دا طول علاقه با اللہ روخانه کی او یو هفته با دا دن مخی تا یو نور قائم شی ذکر سورہ کہف چی نازلی دو نو دی سر دا قرآن چی کل دا اسمان نا نازلی دو نو اویا زر پرشتی ور سر راغلی وی چی کل سورہ کہف را نازلی دو نو چی دی یو صورت سر پا زرگو پا لکو فرشتی را روانی چی اگر صورت دا اسمان نرازی دا سی دا قرآن ہر صورت دا قرآن کریم چی دے دا کمال نڈک دے دیکھ دیر خیرون پرات دی دیکھ دیر برکتون پرات دی حدیث مبارک کے رازی چی کم خلق دا اللہ پکور کے راجمشی لکا مونگ چینن راجمش او دی لولی قرآن ویتدارسون او دا یو بل سرائی لولی سو کی زدکی و سو کی ورتوی لکه دا مجلس چې تاسو ارش پا قائموی این تاسو خبر نه چې قرآن لولی او د یو بل سره دیسی اڑی راڑی درس د قرآن کئی وی ملائک راکوشی د رحمت او دا ټول مجلس ندیسی گیر رواج ټول مجلس نگیر چاپی رکینی او رحمت پی د اللہ رووریگی او د دی مجلس ذکر اللہ د ملائکو پا ٹولگی کی پا اسمان کی اوکی د دی کسانو ذکر نو تا دا اللہ یاد پا جماعت کی وکا او اللہ بستا یاد د ملائکو پا ٹولگی کی وکی نو تا خلقو کی یاد ہوا
او الله بتا د ملائکو په ټولګي کې د قرآن کریم په وجه یادی چې کله ته د قرآن خبر علی قرآن سره مینه ساتئ قرآن تلاوت کوئ امام شافعی رحمت الله علیه وایي مکی نه مدینی منوری ته تلمه د علم سفر می شروع کو 14 ورځې می مزل وکو پیاده او 14 ورځې می قرآن کریم ختم کو 14 پیری 14 ورځې په سورلۍ روانم سفر کوما او 14 پیری می قرآن کریم ختم کو د قرآن سره دومره مینه وه دومره د قرآن سره محبت و دومره د قرآن سره عشق و چې قرآن نه به نه جدا کېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 صحابه په چوکیدارۍ ودرول وی مونږ به آرام وکړو تاسو زمونږ چوکیداري وکړئ پیرداري م وکړئ بختور صحابه و اسی چې سړی د مجاهدینو پیرداری کوي او بیا چې خپله پکې امام الانبیا موجود وي سړی د هغې لښکر پیرداری کوي چې د امام الانبیا چوکیداری او پیرداری کوي یو صحابي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره راتللم لار کې نبی علیه السلام وایي اوده کېږم ما وی اوده شه زه به دې پیردار شم وی نبی علیه السلام اوده ومئ چوکیداری کوله دې کې مې کتل یوه ونه را روانه شوله خپل ځای نه رالله په نبی علیه السلام ودرېدله ښه ټیم او بیا واپس لاړله چې نبی علیه السلام راویښ شو ما وی د الله حبیبه داسې نظاره مې ولیدله وی ما ته وی چې ولې لکه ناشنا دې ګڼله ما وی آو وی چې دې کې د ناشنایي څه هي شجرة استأذنت ربها ان تسلم علی دا خو یوه ونه وه چې د خپل رب نه اجازت وغوښتو راله په ما باندې سلام پیش کو دا خو ونه وه اجازت رب ورکړی و الله اجازت در د الله د طرف نه میلاو شوی و او بیا راغلی و او په ما باندې سلام پیش کو نو قرآن کریم مجلس کې چې سړی ناسي الله د یاد د ملائکو په ټولګي کې کوي د هلته ذکر کیږي بله غټې فایدې نه خبر یې ماسخوتن لازمی قرآن تکینه واړه لوی کشران مشران ټول حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی په اوداسه کې او په جومات کې ناسي نو تاسو چې مونځ کې قرآن د سره لاس کې نو ټول به په اوداسه کې چې داسې د قرآن ته ګورئ که نه داسې تش داسې نیغ ورته ګوري په دې الله اجر ورکوي دا عبادت دی داسې کتاب شته دنیا کې چې ته ورته ګوري عبادت دی مال کتابونه راغونډ که کنه د ټولي دنیا یو کتاب راته وښیه چې هغې ته کتل عبادت دی دا واحد قرآن دی چې داسې ټیغ نیغ ورته ګوره الله به درله عبادت دی عبادت قرآن ته کتل عبادت کعبې ته کتل عبادت د مور او پلار مخ ته کتل عبادت بختور دی هغه چې قرآن ته ګوري د خپل پلار مخ ته ګوري قرآن ته ګوري د مور مخ ته ګوري بختور دی هغه چې په مطاف کې غیر چاپیره وګرځي او د بیت الله طواف کوي او مور ورسره او یو طواف کې کعبې ته ګوري او طواف ختمي بیا د مور مخ ته ګوري چې موري دا مخ او دا کعبه ماته امام الانبیا ویلی دی نو دې کعبې ته کتل عبادت دی او د مور مخ ته کتل عبادت دی نبی علیہ السلام فرمایل وی د مور او پلار مخ ته چې سړی د رحمت په نظر وګوري وی الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي نو حج له به یا تلی شو یا بنه طاقت بم یا یو یا نه نو ګوره که نه نو صحابي ورته وی د الله حبیبه کو دې بار ګوري نو بیا که دې بار ګوري نو بیا نبی علیہ السلام ورته وی دې په مخه ګوري او الله به په مخه اجر ورکوي الله خو په اجر نه ستړی کیږي دا خو بنده دی چې په ورکړه باندې ستړی کیږي یو ورځ ورکي 2 ورځې ورکي نو الله په ورکړه نه ستړی کیږي قرآن رالی او دې قرآن ته داسې نیغ ګورئ درس ته به یې قرآن مه کښېنئ دا تقریر نه دی دا د قرآن درس دی درس دا د قرآن طالبی ده دا د قرآن شاگردی ده دا د قرآن خادمی ده خادمی دا تقریر خو نه دی چې ته به ناسې نه دا به داسې یو ټکي ته ګورې وی الله ما د قرآن شاگرد کې زه نن د قرآن شاگرد کېږم نو هېڅ پته د مرګ او د ژوند نه لګي مړ به شي چرته
مرګ خو اسې راځي نو دا قرآن خبرې دلته تاخ کې پروتي که نه دا قرآن خبرې سبا ګواهي ورکوي که نه چې ما کې دومره ویلې وه دومره تې زه پاتې شوی ومه نو قرآن داسې رالی او داسې ورته ګورئ او د یو ټکي ته غوږ دی او د قرآن کریم د ټکي ترجمه کوئ چې تاسو کله کینئ ماسخوتن درس ته نو د قرآن درس خو په خپل ځای دی او چې څوک په جماعت کې په اوداسه کې ناسي کور ته لا نه تللی او منځ کړی ناسي فرشته راشي وی اللهم اغفره یا الله دیو بخا او یا الله په در رحم وکړه ته په جماعت کې درس کې فرشته وی الله وی بخا الله رحم پې وکړه الله ګناهونه معاف کړه الله وی بخا سو پورې چې سړی په اوداسه کې په جماعت کې ناسي فرشته وی الله وی بخا ګناهونه او الله په در رحم وکړه نو خوښ هم نه ده چې دا فرشتي درته دعاګانې کوي او تاسو ناست یې نو دا ډېره ښکلې موقع چې الله بنده له داسې موقع ورکي چې د قرآن استاز ورله ورکي او جماعت ورله ورکي او هغې کې د قرآن درس شروع شي قرآن خو ژوند دی قرآن خو ژوند دی ژوند په قرآن خو دنیا ژوندی ده په قرآن خو کلي ژوندي دي په قرآن خو زړونه ژوندي دي قرآن خو خلق ژوندی که چې قرآن یې واورېده هر څه ورسره و خو چې قرآن ورسره نو د کعبې نه به یې په بربنډه طواف کو که نه انجینیران پکې وو ډاکټران پکې وو ماهرین پکې وو د دنیا هر ماهر پکې وو او د کعبې نه به یې په بربنډه طواف کو وجه دا وه چې قرآن ورسره نو چې قرآن یې اووي بیا یې په بربنډه طواف کړی وی قرآن ورله داسې نظریه جوړه کړله چې عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام د مذاکراتو د پاره ولیږه که نه وی ته ورشه مذاکرات وکړه د بیعت رضوان په موقع باندې دی لاړ مذاکراتو له هلته ورته هغوی وی ته خو هسې راغلی ځان له عمره وکړه راغلی نه ته څه کوې اوسو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه ورته وی چې امام الانبیا را سره نه نو زه نه کومه زه اوس استازی راغلی یم زه د چا استاز یم او زه چا په سره لیږلی یم زه بغیر د امام الانبیا نه عمره نه کومه زه اوس د مذاکراتو دپاره را لیږلی شوی داسې نظریه بیا جوړه شوله داسې مقام الله بیا ورکه چې نبی علیه السلام ته اطلاع رالله وی عثمان ذوالنورین شهید کو رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله افواخ ورشوله نور شهید کړی نو نبی علیہ السلام وی راځئ زما په لاس بیعت کوئ کو عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی نو بیعت علی الجهاد کوئ یو صحابي به راته لاس پیدسي وی که عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه شهید کړی مونږ ستا په لاس بیعت علی الجهاد کو یو به راته لاس پې کېښود اخر کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی هغه شتې نه نبی علیہ السلام وی دا لاس د عثمان وی دا زما که عثمان ژوندی وي نو لاس یې زما پل دلته نبی علیہ السلام د خپل لاس ته د عثمان لاس وی هلته عثمان طواف نه کوي بغیر د امام الانبیا نه قرآن یې ویلی و دومره عقیدت پیدا شوی و چې څنګه بیعت ختم شو اسمان نه وحی راله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله د هغې مؤمنانو نه راضي شو چې کله د ونې د لاندې د امام الانبیا سره بیعت وکړو الله ترې نه رضا شو اسمان نه وحی راولېږله قرآن ترې نه داسې خلق جوړ کو قرآن ترې نه داسې خلق جوړ کو نو قرآن دا د معاشرې ژوند دی دا د کلي ژوند دی دا د علاقې روح دی دا د مسجد آبادی ده نو په دې شکر وباسئ چې سړي له رب العالمین په محله کې فارغ او مسند عالم ورکي او سړی د هغه نه قرآن وایي دا ډېر خوند کوي چې د عالم نه سړی قرآن وایي د دې جدا مزه وي د دې جدا خوند وي د دې جدا مزه وي نو دا در باندې د الله خصوصي مهرباني خپلې محلې ته ګورئ دې علاقې ته ګورئ او الله در له ښکلی عالم درکو د قرآن د درس دپاره دا خو موقع ده دا خو در باندې الله احسان وکړو دا خو در باندې الله سود وکړو چې الله در باندې دا یو فرزونه وکړله د دې پیرزونې به قدر کوئ نو ماسخوتن به ټول قرآن مجیدونه رالی
نارینه او کورونو کې زنانه بم قرآن رالی او درس ټیم کې به قرآن کولاووی او ټولې به د قرآن شاګردانې جوړې شي. یو وخت په الله داسې راولي دا به دومره لرې نه که خیري. مونږ ولیدل ما به درس کو ډیر کم به مې کو نو ما ته به کسان وي دا به ختم شي. مونږ د قرآن د ختمولو اراده نه ده کړې او د خپلې زندګۍ په قرآن کې د صرف کولو اراده م کړې ده. دا نشو ویلی چې قرآن به ختموم، خو دا ویلی شو چې خپل زندگی به ټوله په قرآن کې ختمو. دا خو مونږ وسته دا نشو ویلی چې قرآن به ختم کمه مشکله ده. خو یو ورځ به خدای راولي. هغه تقریبا 6.5 کاله پس هغه ورځ راله چې مونږ قرآن کې اخیری صورت وویله او ټولو نارینه و زنانه و قرآنونه داسې راغوستي او اخیری صورت یې لوستو. دا ډېر خوند کوي. یو ورځ به داسې راشي چې د ټولې علاقې د زنانه و به م قرآن مجیدونه داسې نیولي، د نارینه و به م نیولي او د ماشومانو به م نیولي چې